په دې هندوستان کې په یو ځمکه باندې د یو هندو او د مسلمان جنګ و. هندو وی زما ده او د مسلمان وی زما ده. نو جګړه زیاتېده اخره کې مسلمان وی ورګه ځان له ملګري پیدا کړم. نو مسلمان اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه به پې جومات جوړوم. هندو اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه پې مندر جوړوم. اوس مخکې د هندو د مسلمان جګړه وه او اوس د هندوانو او د مسلمانانو جګړه شوه. ځکه د مسلمان سره ټول مسلمانان ودرېدل. ولې؟ ځکه د جومات جګړه شوه چې په دې به جومات جوړېږي. او هندو سره ټول هندوانو ودرېدل چې وروره دا خو یو د دې هندو خبره د مندر خبره ده. مسلمانان رالل وایي دا زمونږ ده او موږ به پې جومات جوړو. هندوان رالل دا زمونږ ده او موږ پې مندر جوړو. اوس کلي کې دوه ډلې شو، مسلمانان یو خو هندوان بل خو. مخکې د دوو کسو جګړه وه، د دوو قومونو جګړه شو. ابه خبره لاړه عدالت ته. جج هندو چې عدالت ته لاړل، د عدالت کټهره ټوله د هندوانو او د مسلمانانو نه ډکه ده. مسلمانان بار چغې وی مسجد زنده باد او جومات او غي مندر زنده باد. اوس جج وی خدای زه په جنجال سر یمه، که دې هندو لی ورکوم مندر پې جوړوي، دا مسلمانان مظاهره کوي بلوه کېږي، ټول روډونه به اوس بند کړي او غوبل به جوړ کړي. او که دې مسلمان لی ورکوم دی پې جومات جوړوي، هلته کې هندوان بلوه کېږي. اوس داسې یو کار وکړو چې مسله هم حل شي، جنجال هم جوړ نه شي. جج هغې هندو ته او دی مسلمان ته وی د عدالت کټهره بار خو د هندوانو مسلمانانو ډکه ده په عدالت کې دننه. هلکه وی داسې څوک مشر سپینګیري نشته چې تاسو په دواړو په اعتماد یې هغه فیصله وکړي. هغه ته به پته وي چې ځمکه د چا ده، مشرانو ته پته وي. د هندو پې ورمخکې شو وی صاحب بلکل یو سپینګیری شته او مسلمان دی او زما په هغه باندې اعتماد دی، بس چې هغه څه فیصله وکړه ما ته منظوره ده. هندو د خولې نه ووتل. جج ورته وی څوک دی؟ وی دا د یو سپینګیري مفتی دی، مفتی الهي بخش صاحب. بس زما په هغه دی مسلمان خو زما په یقین دی چې دی دروغ نه وي، رښتیا وایي. بس چې دی وی مسلمان خو خوشحاله شو چې دا اوس مسلمان دی او راشه چې دی ولا اختیار ورکوي زه یې موله ورکوم. بس مسلمان وی صاحب ټیک د زمان په اعتماد دی. دواړو جج سره لیکل وکړل چې مفتی الهي بخش صاحب چې وی جمعه د مسلمان ده نو مسلمان له بشي، او که هغه وی د هندو له د هندو بشي. د دواړو په فیصله ده او د دواړو په اعتماد د دواړو عدالت کې ګوتې ولګول چې مسلمان بار راوته خو خوشحاله او مسلمانان ورته څه چلو شو. وی هغه هندو د خولې نه خو د هغه مفتی صاحب نوم ووته. بس مسلمانان خوشحاله و. هغې ته خو پته وه چې هغه راکوي نو موږ له به یې راکوي، ځکه موږ په جومات جوړو. اخو هندو له نشي ورکولی، ځکه هندو له کې ورکوي مندر پې جوړوي، نو د بوتانو مندر له به ځي مفتی صاحب ورکوي. بس هغې خو خوشحاله و. هندو چې بار راوت، هندوان ورته وی څه چل دی وکړو؟ یاره وی هغه دلته سپینګیری سړی نه دی بوډا مفتی الهي بخش. بس په هغه هم فیصله وکړه چې هغه عید ته وایي خدای دې په تڼاکه سیټ کړو ریکارډ. هغه هندوان ورته وایي خوار شی غلطي دی وکړه. اوس هغه مسلمان دی او اختیار دی مسلمان له ورکړه. مسلمان یې تاله درکوي، ته خو پې مندر جوړی، هغه به پې څنګه بوتانو عبادت خانه جوړه کړي؟ ابه لازمه خپل ورکړي. خوار شي موږ دې راوستو مندر له ورکوو، فیصله دې غلطه وکړه، فیصله هم په ملا کې. یاره وی زما د خولې نه خو یاره هندوم بیا ستومان او خو خبره تې وتې وه ګوته یې لګولې وه. آینده تاریخ کې بیا هندوان هم رالل، کټهره ډکه ده د عدالت کچره. مسلمانان هم رالل، هندو او مسلمان دواړه وردن نشي. او دغه سپینګیري ملا صاحب مفتی الهي بخش صاحب د لاس او پې اړچي هغه یې راوست. جج ته یې ور مخامخ، یو خو هندو بل خوا مسلمان، او جج هم د سړی هندو دی. مفتی صاحب یې ور مخامخ کا، وی په دم اعتماد دی، اختیار د ده دی. وی مفتی صاحب دا د ځمکه ده پلان کې ځای کې تالی دی روي او صاحب د دې مسلمان او د دې هندو په جګړه ده. مسلمان وی زما ده، هندو وی زما ده. مسلمان وی کما وګټله زه پې جومات جوړو، هندو وی کما وګټله زه پې مندر جوړو. مندر د هندوانو عبادت خانې ته وی.
دوی دواړو پتا فیصله وکړله چې دا زموږ مشر دی ده ته پته را چې دا ځمکه د چا ده سپین ږیری نو ته ووایه چې ځمکه د چا ده دروغ به نه وي رښتیا به وي او که درته پته نه بیا مه وایه مفتی صاحب ورته وی جج صاحب ما ته پته ده چې ځمکه د چا ده زه ته خبر او زه به رښتیا خبره کوم خو یې وایه ځمکه د چا ده جج صاحب وی دا ځمکه د هندو ده ما ته پته دروغ خو نه دا د هندو ده او د مسلمان ورسره جګړه هسې مفتو کې اچولې ده ځمکه د هغه ده هندو خو خوشحاله شو جج ورته وی مفتی صاحب درته پته شته چې دی پې څه کوي دی پې مندر جوړوي وی دا د ځمکه ده که پې مندر جوړوي او که کور پې جوړوي دې سره زما څه دي زه خو پې نه جوړوم زه خو پې مندر نه جوړوم د ځمکه تا خو ما نه دا تپوس نه دی کړی چې دا ځمکه مندر له ورکې او که دا جومات له ورکې دا خو دې راته نه دی ویلي تا خو ما نه دا فتوا نه راغوښتې چې مندر جوړول پې جایز دی او که ناجایز دی تا خو ما ته وایي ځمکه د چا نو دروغ وایي بس زه رښتیا وایم چې ځمکه د هندو ده دروغ نه وایم اگر که زه وایم د مسلمان ده نو نن د مسلمان کېږي اگر که زه وایم د مسلمان ده نن پې جومات جوړېږي خو ما ته پته ده چې دی پې مندر جوړوي ځمکه د ده ده اوس د ده خوښه ده که کور پې جوړوي مارکیټ پې جوړوي دکان پې جوړوي مندر زه خو پې نه جوړم دی او زه خو یې وله د ځانه نه ورکوم د ده ده اوس که ما پردی ځمکه ورکوله ده له مندر له نو بیا به زه ګناهګارېدی چې تا ته پته وه چې مندر پې جوړوي ولې وله ورکې نو زه یې پکې خرڅوم خو نه او زه څه وله پردی ځمکه خو نه ورکوم زه رښتیا وایم تا وایي ځمکه د چا ده ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده یقین کوه چې جج په تعزیرات هند په قانون د پاسه یو فیصله ولیکله چې ډېرې مودې پورې هغه د هندوستان د تعزیراتو یوې سوه نن به مي غالبا جج څه ولیکل جج دا ولیکل چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان وبیله خو اسلام وګټله مسلمان خو وبیلله ځکه ځمکه په پردی دعوګیرو او ځمکه پردی وه خو اسلام وګټله اسلام وایي مندر دې جوړ شي خو رښتیا دې وویلی شي اسلام وایي مسلمان دې پیل شي خو رښتیا دې وویلی شي اسلام وایي هندو دې وګټي خو رښتیا دې ویلی شي دروغ دې ونه ویلی شي د اسلام قانون دا د یو کس دپاره نه دی دا د یو قوم دپاره نه دی دا د ټولې دنیا دپاره یو شان دی یاره چې دا خبره یې وکړله هغه هندو په هغه عدالت په کټهره کې وی دا اسلام دا مذهب دا دین عجیبه دی دې کې فرق نشته د مسلمان او د هندو اوهو دا به رښتیا وایي که فایده هندو ته هم رسي رښتیا وایه که فایده کافر ته هم رسي رښتیا وایه که فایده مندر ته هم رسي رښتیا وایه قانون دی بس یاره جج صاحب زه خو یو خبره کوم دا ځمکه زما شوه د تا ماله راکړه فیصله وشوه وی بس زه د نن نه پس کلمې شهادت ویم او په دغه اسلام کې داخلېږم د نن مسلمانېږم بس دا دین قبلو داسې دین او نن نه زه اعلان کوم چې دا ځمکه ما په خپله جومات ته وقف کړو جومات به پرې جوړوم او تاریخ لیکي چې د عدالت په کټهره کې قچرو که چې بار څومره هندوانو په یو ژبه الله پاک ټول مسلمانان کړل دا د رښتیا او برکت موږ ټول دریو ځایونو کې علما وایي رښتیا دروغ وی ویلی شي هغه هم وایي دروغ په داسې شکل وایه چې توریه ورته موږ په عربیه کې وایو چې شکل ولې د رښتیا وکړه توریه ورته وایي هغه دا یو د ښځې سره جنجال جوړېږي خپلې ښځې سره نو خیر دروغ ویلی شي که رښتیا وی نو کور در سره روانېږي ښځه در سره روانېږي او کور درته خرابېږي لکه یو شی زه به یو لږ مثال درکړم یو شی دی په وس کې نشته او ښځه وایي راله به یې راوړئ او که نه راوړئ ستا دا لار او زما دا لار نو یاره به ښځې مارکیټ کې نو دا هم داسې دروغ مه وایه پړه کې یو مارکیټ پرس که چې دې مارکیټ کې دا نشته نو یو دکان ته لاړ شه بس چې هغه دکان ته ورشه چې پکې نی لکه دروغ دی خو شکل بیا هم کوشش وکړه چې شکل ولا دروغ جوړ نه کړي خو دروغ دله جیز شو ولې کور دې پرې روانېږي یوه دغه رنګې ښځه او خاوند د ښځې نه داسې یو مطالبه کوي چې هغه ښه ني او ښځه ورته څه دروغ مروغ جوړ کړي او دا خاوند پرې رضا کړي
دویم په جهادي میدان د جهاد په میدان کې دروغ ویلی شي ولی بعض یو کافر ته که مخامخ دروغ رښتیا وی نو بیا به ته حالات خراب شي او دریم د دوو مسلمانانو جوړه چې کې اوس که یو مسلمان لته ورشي او جوړه کې نو خو خامخا د هغه بل دشمن په سر ګډې وړې وی نو که تا غلا خبرې ورسې چې هغه خدا وي نو دا خو تا نور جنجال جوړ کړ روانه دې نوره زیاته کړه جوړه دې ونه کړه نو دې وخت کې ته دروغ ویلی شي چې مړه غله خو د ورل میله که ته خو د ما دشمن دی هغه خو ستا صفت کاو هغه خو دا زما رور دی خو بس روانه راغلی ده او غلط فهمي ده نو هغه مړه نرم شي ها یاره بس زما به سره سره پلان نیکه پټې خو شریک نه دی خو یو جنجال دی او راغی زما رور دې سره بړه نرم شي روغه به وشي نو دې دریو څیزونو کې دروغ وایه علما وایي په داسې شکل یې وایه چې څه ناست د ځان بچ کولی شي نو ښه خبره ځان بچ کولی شي نو ښه خبره او که نه می نو خیر دروغ پکې ویلی شي او ما سوا د دې دریو ځایونو نه نور دروغ باندې نو زمانو بنیادي خبره مې دې پورې دا بیان وکړ چې نن سبا په نیټ باندې په فیسبوک باندې او په دې انټرنیټ باندې د دروغو یو سمندر روان دی یو سیلاب روان دی د دروغو الزامونه په خلکو لګي یو سړي کې به غلطي نه او دی پسې دروغو الزام شروع کړي د دروغو کنځل لیکي دروغو پراپیګنډ لګیا دی کېږي او یو تخوري او بل تخوري او بل تخوري نو یو دا مهرباني وکړي چې ان شاء الله زما بیان چې څوک هم اوري ارده کې چې اوري نو ګوره الله خفه کېږي نو الله سره به عهد کوو ان شاء الله چې موږ به په فیسبوک باندې په انټرنیټ د نن نه پس هغه کار نه کوو چې په کوم الله خفه کېږي دروغ به نه وایو دروغو پراپیګنډه به نه کوو او که چا کړي مې نو موږ به بل ته نه رسو او موږ به انسان د ذات عزت به کوو د انسان ذات هر څوک چې د انسان د هغه شکل دا د انسان شکل دی دا ولا خدای ښکلی شکل خوښ کړی دی د هغه نه سپی جوړل او د هغه نه خر جوړول او د هغه نه بل شی جوړول یا هغه پورې ټوکې کول دا په شریعت کې ګناه ده د دې نه به ځان ساتو نو د دې اصلي علاج څه دی اصلي علاج دا چې د دروغجنو سره مه کښېنه او د رښتونو سره کښېنه مجلس تاثیر لري که ته دروغجنو سره ناست نو دروغجن بشي که رښتونو سره ناست رښتونی بشي دارنګې نن په د انټرنیټ او په د فیسبوک هم د ناستې یو طریقه ده دوستانه ده یو بل سره ځان څه شامل کړي څه ورته ویې لکه دا لکه زه تا سره شامل شوم او ایډ ورته وایي ته تا سره ایډ شوم ته ما سره ایډ شوې نو دروغجنو سره ځان مه ایډ کوه رښتونو سره ځان ایډ کا بس دا ناسته یوازې ده چې جومات او حجره کې ناسته وکړې په دې فیسبوک ملګرتیا د نیکانو سره کوه د صالحانو سره کوه او د بېدینو د ګناهګارانو سره مه کوه د دنیا د تاوان دی د دین د تاوان دی الله به خفه شي د الله رسول به خفه شي د الله فرشتې او کائنات به خفه شي الله دې موږ د دروغو نه وساتي که مو ویلي الله دې راته معاف کړي او ګوره توبې سره الله معاف کوي ښه که چا ویلي داسې دروغ د دروغو پراپیګنډه مسلمان ته ضرر رسولي په دې نیټ او په فیسبوک نو توبه وباسئ الله به معاف کړي توبه دا معنی چې دا سم کړي دي معافي غواړو